السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پسواد کې یو افسوسناک واقعه مخې ته راپېښه شوې ده چې یو نشهیي خاوند راپاڅېدو او خپله ښځه یې ډېره بېدردۍ سره ووژله او خپلې ښځې سره ډېر غټ ظلم وکړو. ملګرو اوس هغه نشهیي خاوند پولیسو ګرفتار کړی دی او هغه ټول حقیقت بیان کړو او هغه دې وخت کې په چغو چغو جاړي چې هغه وخت کې ما نشه ونه وکړې او زما دماغ بالکل یې کار پرېښو، ما تمانچه راواخیستله او خپله ښځه مې په خپل لاسونو باندې قتل کړه. ملګرو ډېر افسوس مقام دی ځکه چې کله نه هم زمونږ د پښتو معاشره کې دا نشه راغلې ده نو دغه رنګ زمونږ په معاشره کې قتلیام ډېر سیوا شوی دی. ملګرو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ که تاسو زمونږ چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو دا دردناک او افسوسناک واقعه په سوات بڼ علاقه کې راغلې ده چې هلته کې امجد سړی چې د عمر 35 سال دی او د به د آیس نشه کوله او آیس نشې وله دماغ بالکل یې خراب کړي وو او پوره 3 ورځې کېږي چې داسې جیب خرچه خو نه وه او د آیس نشه بیخي نه وه کړې او کور ته په غوسه کې راغلی او د خپلې ښځې د سر پاسه یې تمانچه کېښودله او خپله ښځې یې 3 ډزه په دې سر باندې ویشتله چې هغه غریب یې ډېره بېدردۍ سره ووژله. ملګرو حکومت له پکار دی چې زر تر زره دی د پښتون د معاشرې نه د آیس نشه ختمه شي. کله نه چې هم د آیس نشه راغلې ده نو زمونږ د پښتون په معاشره کې روزانه قتلیام چالو دی. ملګرو الله مکه زه خو دا سوال کوم چې خدای پاکه چې کم سړی هم د آیس نشه خرڅي الله پاک تباه او برباد کړي ځکه چې یو سړی پردي بچي مستقبل تباه کوي نو د هغه نه به د ښه پروا نه کوي، د هغه دپاره خیرې پکار دی، په هغه دوا هم اثر نه کوي. الله پاک دې د دغه نشې نه مؤمن مسلمان وساتي او چې کوم کسان په نشه باندې روغتي دي الله پاک دې هغو د نشې نه واخلي او چې کوم کسان نشه خرڅي الله پاک دې هغه په دې دنیا ذلیل او تباه او برباد کړي، د هغه نسل دې الله پاک تباه کړي. ملګرو زما د طرف نه دغه معلوماتو د دغه رنګې معلوماتو دپاره زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي.